100 روپے کیلو غوښه ضرور 450 روپے کیلو غټي کبلی ګټم بګي شو څومره غټي 50 روپے کیلو پاتې کی 50 روپے پورا څنګه چلې غوښه غټه کې تاوان کوي ما رجی سورسل سامان کې 200 روپے کیلو زو بیلم خو بس په مقابله په دغه باندې خرڅوم چې د غریب عوامو ته پیدا ملو شي زمي ستاسو نقنامه درکړی دا انتظامیه نخنامه راکړی هغه 400 380 ده 380 دا 380 بیا خو د 60 روپے غټي 60 روپے غټم خو نه خو دا خو د پیوشپګو هوا تو کالو زړه نقنامه ده 500 روپے کیلو غوښه 500 جی ته خو به بیا یو نیم سل غټي یاره یو نیم سل پکې نه ګټو بس پتاوان هم خرڅو به ګټم کو ولکه دا کم قصابان چې کم تول ماران دي کنه دوی په ټول غوښه ول دوی د پار نقصان دي دوی خو څه تاسو نه کړي خو لکه عوامو ته چې په کومه پیدا ملاويږي نو بدا یو غټ سہولت ده کنه کته تاوانو کې خیر دی بس ما تاوان ته بس غاړې خو دې بس زخر ګټ ته به تیرو مطلب څومره تاوان وړو په 500 خرڅو زموږ مزدوري په کې نشه کم چې می خیالالي دغوی مزدوري تر 500 کیلو مونږ 2500 600 کې به غټه کې تاوان یاره 600 کې 60 روپے مزدوري شته لشل مين یعنی 150 روپے یاره 40 50 ژوند خراب ده کو دانی لم دي اداره تو ویا بس واړه دی اوره دوانه دي خراب دی خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو زیم اکرام الله صدیقی او قدرمنو دغه تاسو ګوره زما په شابه یو پلیکس لګیدل دي چې په دې باندې لیکل شوی دي 400 روپے پی کیلو گوشت یعنی غوښه کما چې د میخي او د نورو سارو سره کوم غوښه دغه په 300 روپے باندې کیلو ملاوي کی د دې نمخ کې هم دا غوښه په شپ قدر بازار کې په 550 600 روپے باندې ملاوي دله رورا څنګه چلې غوښه غټه کې تاوان کوي ما رجی سورسل سامان کې 200 روپے کیلو زو بیلم خو بس په مقابله په دغه باندې خرڅوم چې د غریب عوامو ته پیدا ملو شي یعنی مطلب مخکې تاسو 2500 700 روپے باندې خرڅوله 700 باندې خرڅول او په 550 پسته خرڅوم او په 400 داډو کې خرڅوم انتظامیه تاسو نقنامه درکړی دا انتظامیه نخنامه راکړی هغه 400 380 ده 380 دا 380 بیا خو د 60 روپے غټي 60 روپے غټم خو نه خو دا خو د پیوشپګو هوا تو کالو زړه نقنامه ده دا کومه چې 380 دا 380 چې دا نه مې نقنامه مونږ لاله راغلی دا نن د 2000 یو پښتنه کوم جی کومه وګورو په شپ قدر بازار کې 400 روپے دا 450 روپے دا 470 روپے دا 550 روپے دا 700 روپے دا انتظامیه سپورټ تاسو پښتنه کړی دا چې دوی خو څه تاسو نه کړي خو لکه عوامو ته چې په کومه پیدا ملاويږي نو بدا یو غټ سہولت ده کنه کته تاوانو کې خیر دی بس ما تاوان ته بس غاړې خو دې بس زخر ګټ ته به تیرو د ټول عمر د غټلې د نن به خیر دی خیر دې مثلا نه خو چې د عوام رانه خوشاله زرا ځه مخ کې راځه قدرمندو دغه مخ کې پلیکس باندې تاسو کتل چې الته کې غوښه په 300 روپے باندې کیلو ده د ملګری نه تاسو کو 200 روپے کیلو ده السلام علیکم وعلیکم السلام جی 100 روپے کیلو غوښه ضرور 450 روپے کیلو غټي کبلی ګټم بګي شو څومره غټي 50 روپے کیلو پاتې کی 50 روپے دا بل ملګری وای چې یاره 400 روپو کې زما 200 روپے تاوان دی 200 روپے تاوان هم دی او ګن تر خرڅي مونږ غوښه خرڅو یو دا تخدې زمون یو هغه زیات دکان هغه د تی غوښه خرڅي کنه د میخه ده د میخه غوښه دوم دی میخه غوښه کې بل صرف نلیان در کوم په 300 روپے کیلو بدر کوم صرف ګن وي اډو کې وي او مونږ غوښه ورګو پېښوي هغه زمون غټ دکان دی دلته نه غوښه راړو الته په 470 د مونږ په 450 خرڅو خسته غوښه خرڅو قدرمندو دغه تاسو ګوره چې شپ قدر کې کمپټیشن دی جی او کمپټیشن د څه خبره دی چې غوښه په مختلفو قیمتونو باندې خرڅيږي یو طرف ته 470 روپے ریټ لګي بل طرف ته چې کم دی 400 روپے ریټ لګي بل طرف ته چې کم دی 450 روپے قیمت لګي مخامخ تاسو ګوره چې دلته کې قیمت لګیدل 500 روپے کیلو حیران پدې خبره باندې چې نو انتظامیه شتري نو پښتنه شتري نو د عوامو سرای شتري په دغه کې د رونه پښتنه کوم چې دی غټي کې بیلی بس نقصان دی یاره په خپل ریټ باندې خرڅو زموږ مزدوري به کې نشم په تول لوړو سمره مطلب سمره تاوان وړو په 500 خرڅو زموږ مزدوري به کې نشه کم چې می خیالالي دغوی مزدوري ستا په لاین کې قصابان دي دغلطه اغوی وای چې یاره په 400 کې موږ شل به بیا هم غټو مجبورې نه خرڅو مجبورې ته ناس مجبورې ده نو ژوند خراب ده کو دانی لم دي اداره تو ویا بس واړه دی اوره دوانه دي خبره خراب دی ده قدرمندو دغه تاسو کتل چې د پټګرام روډ باندې او د پیښور پر روډ باندې چې کومه غوښه کېدل او هغه موږ تاسو ته شو کړل چې په 200 روپے باندې کیلو خرڅي د ملګری نه هم پښتنه کوم چې دی په 100 روپے باندې کیلو خرڅي السلام علیکم وعلیکم السلام غوښه پوری خبره ده جی الته په 400 هم خرڅيږي 4.5 5 هم خرڅيږي خو وختي خو یو کس وروړه موقته دا نه پکې غوښه وا جی او دا نه وازګه جی او دا نه اډو کېونه ما کته وی والله زه خو دوکه شوم بیا بل شل روپے ګرانه وړم خو داسې غوښه به وانه لم تاسو سره په 100 کیلو مونږ 2500 600 کې به ګټه کې تاوان یاره 600 کې 60 روپے مزدوري شته
لشل مین یعنی 10 روپے یاره 40-50 60 مزدوري شته پکې. او دا کوم ملګری چې وای یاره مونږه په سلور سبا خرڅو هغه سروي مراولي د دکان مخه د سروي ملالي ها د خلکو د سترګو وړاندې یعنی دا وی چې یار دونه پکې غوخه ده سوازګه د ساډو کې دی خو بیا هم د میخي حصہ ده د میخي سره په ټول کې راغلی دا هغه یې په سلور سبا خرڅي په سلونیم سبا خرڅي هغه باقي کې وای یاره 20 روپے 50 روپے غټم ته 2500 کې 50 روپے غټي یو منټ جی مال یو منټ راکا ته 2500 کې چې کم دی شل 10 روپے غټي انتظامیه نشته لري نرخنامه نشته لري سره سرکاري نرخنامه شته ترکاری نخنامه خو چا سره نخنامه شته خو زړه 380 نخنامه ده 380 ده قدرمندو دغه میچنه روډ باندې مختلفو قصبانو صاحبانو سره مونږ ملو شو چې هغه تاسو ته ویلي په میچنه روډ باندې چې کم ریټ چلیږي نو هغه 600 روپے کیلو چلیږي دا سي ضروره 600 روپے کیلو چلیږي غوخه چې کم دا دوی وی چې یاره زمونږ سره غوخه کې سپیشلیټی ده یعنی مطلب هغه سپیشل غوخه ده او سپیشل غوخه ده چې هغه مونږ خبر کو د خسر وی غوخه ده او هغه مونږه 2500 روپے کیلو ورکو بیا د بټګرام روډ ته تاسو لاړ شئ او د بټګرام روډ هغه قیمت تاسو ګورئ نو الته کې 400 450 470 او 500 روپے کیلو ده حیران یو په یو خبره باندې پروګرام باندې تاسو راغون کما حیران په دې خبره باندې یو چې شپ قدر یو دی ریټونه پکې بار چلیږي یعنی د ارچا خپل خوخه ده هر سړی خپل منمانی کوي او خپل ریټ لګولې دی دا رول مې وایي چې زه غوښه وړم په تول باندې خو ما ته په دغه 400 450 کې واره نه کوي او زه دغه کې غوښه نشم خرڅولی 2500 روپیا کې مالا حلال چې کوم دي سلويخ او 50 روپیا مزدوري ده داسې ضروره دغه نه زه کما نشم خرڅولی خو الته کې په بټګرام روډ باندې وایي چې یاره زه په سلور سبا کې 10 روپیا ګټم انتظامیه ته یو عاجزانه درخواست کوو د عوامو د اړخه د دې ولس د اړخه د چا لپاره چې دی ګورنمنت دلته کې هایر کړي دي او په دغه کورسو کې ناستي په دغه دفترونو کې ناستي لږ راوځي د شپ قدر بازار وزټ کې او دغه شپ قدر بازار کې د مختلفو اشیاء خوردنو څومره د خوراک سيزونه دي په دغه باندې ریټونه وګوره چې دغه څوک په کم ریټ باندې خرڅي کاغه غوخه ده که سبزی ده که فروټ دي او کوار سره داسې نور د خوراک چې کم سامان دي هغه لګو ګوره کم چې سرکاري نرخنامې دي سرکاري نرخنامې او د کې دي او په دغه باندې چیک اینڈ بیلنس پلیز تاسو ساتئ د عوامو سترګو تاسو ته وي او تاسو نه دغه غوښتنه کوي چې وګوره دغه غوښه په کم ریټ باندې خرڅيږي دغه سبزی په کم ریټ باندې خرڅيږي او یو ریټ پکار دی په ټول تحصیلي شپ قدر کې ان شاء الله چې دا خبره به تاسو خوګریږي کله چې خبرو کې زموږ ناس زیاتی شي یا څه خبره شي او تاسو د زلزلې شي نو په دا خبره باندې بخنه غواړم په لوی الله مسپارم د الله فامان قدرمندو دغه میچنه روډ باندې مختلفو قصبانو صاحبانو سره مونږ ملو شو چې هغه تاسو ته ویلي په میچنه روډ باندې چې کم ریټ چلیږي نو هغه 600 روپے کیلو چلیږي دا سي ضروره 600 روپے کیلو چلیږي غوخه چې کم دا دوی وی چې یاره زمونږ سره غوخه کې سپیشلیټی ده یعنی مطلب هغه سپیشل غوخه ده او سپیشل غوخه ده چې هغه مونږ خبر کو د خسر وی غوخه ده او هغه مونږه 2500 روپے کیلو ورکو بیا د بټګرام روډ ته تاسو لاړ شئ او د بټګرام روډ هغه قیمت تاسو ګورئ نو الته کې 400 450 470 او 500 روپے کیلو ده حیران یو په یو خبره باندې پروګرام باندې تاسو راغون کما حیران په دې خبره باندې یو چې شپ قدر یو دی ریټونه پکې بار چلیږي یعنی د ارچا خپل خوخه ده هر سړی خپل منمانی کوي او خپل ریټ لګولې دی دا رول مې وایي چې زه غوښه وړم په تول باندې خو ما ته په دغه 400 450 کې واره نه کوي او زه دغه کې غوښه نشم خرڅولی 2500 روپیا کې مالا حلال چې کوم دي سلويخ او 50 روپیا مزدوري ده داسې ضروره دغه نه زه کما نشم خرڅولی خو الته کې په بټګرام روډ باندې وایي چې یاره زه په سلور سبا کې 10 روپیا ګټم انتظامیه ته یو عاجزانه درخواست کوو د عوامو د اړخه د دې ولس د اړخه د چا لپاره چې دی ګورنمنت دلته کې هایر کړي دي او په دغه کورسو کې ناستي په دغه دفترونو کې ناستي لږ راوځي د شپ قدر بازار وزټ کې او دغه شپ قدر بازار کې د مختلفو اشیاء خوردنو څومره د خوراک سيزونه دي په دغه باندې ریټونه وګوره چې دغه څوک په کم ریټ باندې خرڅي کاغه غوخه ده که سبزی ده که فروټ دي او کوار سره داسې نور د خوراک چې کم سامان دي هغه لګو ګوره کم چې سرکاري نرخنامې دي سرکاري نرخنامې او د کې دي او په دغه باندې چیک اینڈ بیلنس پلیز تاسو ساتئ د عوامو سترګو تاسو ته وي او تاسو نه دغه غوښتنه کوي چې وګوره دغه غوښه په کم ریټ باندې خرڅيږي دغه سبزی په کم ریټ باندې خرڅيږي او یو ریټ پکار دی په ټول تحصیلي شپ قدر کې
ان شاء الله چې دا خبره به تاسو خوښ کړئ که په دې خبرو کې زموږ ناس زیاتې شوي یا څه خبره شوي او تاسو دې زلزاري شوي نو په دا خبره باندې بخښنه غواړم په لوی الله سپارم د الله په امان